زمانه شوه تراویح ډزلو ولې داسې کې ختم وکړئ هر جماعت کې وکړئ ختم بعضې سړی به وایي یاره جي ختم کو او بل وایي یاره څوک نه ودرېږي ودرېږي دا ته نه ودرېږي ته چا نه تا تپوس کړی چې څوک نه ودرېږي ته شروع کړه ټول به ودرېږي پاتو کې مه کوه خیر دی په دریو کې مه کوه لسو کې وکړه لسو کې نه په غونډه میاشت کې وکړه لږ لږ کوه چې څنګه کولی شي وکړئ ختم دې ته شهر القرآن وایي د قرآن میاشت هغه میاشت چې قرآن پکې نازل هغه څه شو مړه بوډاګان سړي به او ختمونه زمونږ په ټول کلي کې یو حافظ و حافظ حبیب الرحمن صاحب الله دې په قبر عنوان نازل کړي د قاسم خیول حافظ صاحب چې به ورته وي د شیخ مولانا محمد طاهر صاحب والد صاحب دا یو حافظ و حافظان اوس خدای پاک دونه حافظان جوړ کړو چې په خپلو محلو کې موږ شمېرلی نه شو دا مخکې په زور یې راولي راشه حافظ صاحب ختم کوو شروع کې بلکل شروع کې ټول ملګري ختم شروع کې او هغه ته م وایي چې په قلار قلار تلاوت کوي دا نه چې ډز 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 مونځ د خدای عبادت دی الله راضي کول دي خدای خفه کول نه دي ځان به نه خلاصوي د عبادت نه ښکل عبادت ښه شته په ناسته وکړې نفل عبادت دی خیر دی پروا نشته که څوک په ولاړه نه شي کولی په ناسته وکړي په ناسته وکړي چې په ولاړه یې نه شي کولی خو تراویح کوئ او داسې مه کوئ هغه جومات کې زر زر کېږي دا خو ته ځان خلاصوې چې ته هغه جومات ته زر زر لځې په لاره یې څونه وخت ولګېد په تلو دې م 10-12 منټه ولګېدل په راتلو دې م 10-12 منټه ولګېدل نو دا 20 منټه په دا خپل جومات کې خو 10 منټه به د هغه لږ په قلار کوي که نه نو تا څه توره وکړه څه توره دې وکړه زر زر کوي هغه جومات والا نه هلته دې مانځل ای های خدای په لاره یې څونه وخت ولګو په تلو راتلو دې څونه وخت ولګو په قلار قلار بلکې د تاسو ته وایم مقتدیانو دوستانو ته د خپلو کشرانو ته چې کوم مولا زر زر کوي خلکو مخکې شرموه مه خو پټ ورته ووایه استاد جي که داسې مونځ کوې نو مه کوه داسې مه کوه په قلار کوه خلک تنګېږي ولې تنګېږي په ناسته یې کوي هېڅوک هم نه تنګېږي په خدای چې دا بوډاګان د دې ځوانانو نه تکړه دي دا ځوانان هغسې نه شي ودرېدي لکه دا بوډاګان چې څنګه ودرېږي داسې په داسې د خلکو مشوره کړې ده دا خبره خلک تنګېږي او خلک تنګېږي خلک ولې تنګېږي ته تنګېږي ختم پکې وکړئ ښه مزېدار هر جومات کې قاریان حافظان راولئ او ښکلې ښکلې ختمونه وکړئ او زر زر مه کوئ ښکلې ختم یو کم 10 شپو کې وکړئ چې لږ لږ سبقي او خشته تلاوت کې قاري صاحب مزېدار څونه وخت به پرې لګي او که ډېر زر زر یې مې کې د لسو کې خیر په قلار قلار مختلف قاریان دی راوله یو یو په حرمینو کې څومره خوند کوي خشته قاریان یې مزېدار ښکلې ښکلې تلاوت کوي ټوله شپه خلک ویښي په رمضان کې شپې روڼې کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي چې د رمضان میاشت به راله وایي حضور پاک به لنګ کلک که لنګ کلکول څه معنا داسې به یې ځان تکړه کې عبادت ته به ودرېده چې په د رمضان نه بغیر به داسې نه کوه داسې به یې ځان تکړه که د شپې به لګیا و رسول الله مبارک او مونځ به یې کو حتی تورمت قدمه او خپې مبارکې به یې پړسېد حالانکې د پیغمبر مبارک څه ضرورت دی نفلونو ته او خو به د امت سفارش کوي لیکن د پدې الله راضي کېږي نیت د رمضان دا وکړې ثواب به مړه خدای راکوي ثوابونه به خدای راکوي اصل دا وکړې چې زما رب زمانه خوشحاله شي زما الله زمانه خوشحاله شي او شیطان زما په سر د آدم علیه السلام په سر خدای ته قسمونه خوړلي ستا د امت ته به د هر طرف ته ناظم ستا د مخلوق ته او دا به نه پرېږدم تا نه به یې لرې کوم دقه زرزیل خفه کې دا شیطان خفه کې او د رمضان کې خو یې درنه تړي خو دې سپېره که وایي که زه په اووم اسمان کې او بنده په دې ځمکه کې د اووم اسمان نه په دې ځمکه کې د انسان پړه کې زه خپل خړتم خښولی شم اثر اچولی نفس دی ابه دې بربادی ګناه به کې خو کمه که تاسو خیال یې که نه د رمضان کې د نورو میاشتو په نسبت ګناه کمه شي او عبادت زیات شي دا سر لږ کم شي عبادت به کوئ رونو الله به راضي کوئ
ښکلې خشته روجې ونیسئ تلاوت پکې وکړئ د قرآن شریف چې څومره درنه کېږي او که په ناظره قرآن نه درځي نو قل هو صورت خو تاسو ټولو ته یاد دی که چې 3 ځله دې ووایي نو د ختم ثواب خدای درکوي وایه قل هو الله احد وایه پټي ته وځه په لاره تسبیح راواله قل هو کوه ذکر کوه درود شریف کوه دا خو د پټي نه څوک نه منې کوي دکان کې ناست دی ذکر کوه درود شریف وایه تلاوت کوه قل هو صورت وایه په دې باندې ژبه بله ده که کنه قل هو الله احد صورت او دروازې بیا خوب کوه ښه مزېدار چې اوزګار او شپه رونه که د الله 10 ورځې دي الله خوشحاله که بس دقه مقصد حاصل کې زما رونو چې زما رب دا زموږ نه خوشحاله شي حضور پاک فرمایي زه په دې یو څه ډېر خوشحاله یم الله ستا ډېر لوی کرم او ډېر لوی فضل دی للصائم فرحتان وی روجهدار له 2 خوشحالۍ 2 یو چې کم وخت کې دی روجه ماتوي دغه وخت کې دی خوشحاله جسمانی طبیعي خوشحالي لکه چې روجه ماتوي ښه مزېدار اعلی پیکوړې ورته پرتې وي او سیبه کبابونه پراتي شربت مبر پروت دي او د دې په برکت دې مونځ هم لاړ شي چې بشریان به روجې نیسي که نه په دا وړي دې په لندونه کې په دا وړي که نه بشریان بالغ یې که نابالغه بهر کیف خبره داسې ده چې اکثر ته دغه هم لاړ شي دا مونځ هم لاړ دې جومات کې به موږ ناستو په دې جومات کې دا مشران به ټول باباجي سره ناستو خدای دې وبخښي سپین ګیري ټول به ناستو او چې د روجه ماتې به شو نو هغه سر به په لوټګۍ کې کجوري پرتې د ټیم لوټه به وه هغې کې به کجوري پرتې وي هغه کجوري به په خلک به راپاڅېدل او یو دانه به یې ترې واخېسته او روجه به ماته کړه خیر او خلاص په خدای مې دې قسم مې راته وخوړ په جومات کې ټول مشران ناست دقت به ناست چې بانک به یې ووایي څنګه بلکې بانک نه د قطب خیلو کندي کې دغه ځای کې به ستن ټنګوله ټلی به وه د بجلی ستن وه دغه ټلی وه هغه وخت کې خلک کم وو کورونه هم کم وو نو هغه ټلی به ټول دنیا ټول تورنګزو به اورېدله ټنګ 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 ټلی به یې وایه هغه دی ټولو خلکو به اورېدل ویې لکه ټلی وه یو ځل باباجي خبره کوله زما نه دا زما یاد نه شي خو هغه وی وی وریځ وه ګړی خو وی نه وی ټلی وواله روجه م ماته کړه وی چې روجه م ماته کړه مونځ مو که نور راوخاته خلکو وی ګرې ماښام دی هغه ټلی والا خطا شوي بیا هم چغې ویل چې خدای مخه روجه م ماته کړه او دا یې به قضا راګرځو داسې زمانه وه نو خلکو سره به کجوري به هغه سره پرتې وي او هغه کجوري به یو دانه ټولو له ورکړه او بیا یې وخوړه ښه مزېدار روجه به ماته شوه او دا د اوبه به یې راواخېستې هغه اوبه به اوس کلي خلکو په جام کې ایسب نو سیدالله کاکا دې خدای پاک وبخي هغه به وی چې دا کولرې راغلې کولرې دا نوې دا کولرې راووتې هغه به وی زما کوزن شته ده په کولر څه کوم کوزه کې به ورسره اوبه وي ځان سره بیا راوړی زما وروڼو دا روجې څه دونه لویه خبره نه ده اوس خو د جمې روجه ده خدای څونه فضل وکړو صاحب اوړی شوی مونږ چې دا روجې به څنګه تېرېږي الله ربانې داسې بارانونه وکړل چې د دې په اوړي کې بیا جمې راوسته نو که خیر انشاءالله ښکلې روجې به نیسئ عبادت به پکې کوئ د شپې به م عبادت کوئ او چې مونځ د نه فرض د روجه ماتې د وجې نه لاړ نه شي او پیشمنی وختي پاسه ښځو نه چل ده که که مونږ د ښځو نه ښځې زمونږ نه تکړه دي په خدای خیر وکړي ښځې زمونږ نه تکړه دي مونږ چې مازدیګر شي که نه او چې غږ به کوئ ورو سړی ګورې دغه دی زمانې د برېتونه نیولې او روجه پې لګېدلې ده ای خدای دا روجه چې ته سسکوره ده چې چا په سر لګېدلې نو خو دغه ښځه په کور کې د سهار وختي غریبه پاڅېدلې ده جامې یې انځلې دي کور یې جارو کړی او ماسپښین مازدیګر لګیا چې غوښه پرې کې تاله پکوړې پخوي تاله کباب پخوي څونه خواري کوي محنت کوي ته به روجه مخکې ماتې هغه د نه وروسته ماتې او لا نخرې بېلې کوي مالګه په کبابو کې زیاته ده مالګه پکوړو کې زیاته ده خو دې که چې د مازدیګر دی واما مالګه زیاته ده څه خبره ښه پېشمني غریبه هغه هم تراویو کې ته م وکړې او ماشومان ورته بېله پینګه پینګه کوي او په 2 بجې 3 بجې غریبه پاسي نو تاله پراټې پخوي
تاله هګۍ مګۍ پخوي تاله سامان پخوي او تاله بیا راشي وي ښی دی پاس هم که پاسه سړیه شابه بانګ وایي خوله دې وازه کړي دا خره چې پېشمني مچان ني یعنې خوله به ټوله مچان ډک دغه حال دی زموږ ښځې اپه کې غریبه تهجد هم کوي زنانه تاله پېشمني هم پخوي تا پسې منډې تړلې دي موی پاسی دی او په هغې کې هم ته وایې بس ما پېشمني تړلې نه کوي په اوبو مې ونیوه های های وختي پاسه 2 رکعته نفل وکړه د خدای بنده که دې وس کېږي نو بیبي سره دې لږ سبزی راواله کار هم ورسره وکړه په دې کې ثواب هم دی دا امین کوي که دې کور والا سره غریب لګی ټوله شپه او دغه کار ورسره کوي دغه دې مخامخ ناست دی نو د مارونو پېشمني نه مخکې دا مې دې پورې وي چې پېشمني نه مخکې پاسې ګورې پېشمني رسول الله مبارک فرمایي تسحرو پېشمني وکړئ فإن فی السحور برکتون پېشمني خوراک کې برکت دی خامخا پېشمني کوي سنت نو خیر خبره مې دې پورې کوله چې روژه ماتې وخت کې بنده خوشحاله یو خوشحالي ده دویمه خوشحالي کومه ده عند لقاء ربه چې الله سره ملاقات کوي نو بیا به هم خوشحاله د روژې 2 برکاته نو ګوره یو خوشحالي خو داسې محسوسوی که نه نو بله به مې که خیر انشاءالله زم خدای دا خوشحالي خو شته زه خو په دې خوشحاله یم چې دا روژه ماتومه نو پروردګاره چې دا دې راکړه به هم راکوې که خیر انشاءالله بل د روژه ماتې وخت کې دعا ګورې قبلې شیطان داسې الف لام ورامي دی که نه چې مونږ یې ټول د کار ایستي دغه وخت کې شابه پیکوړی او شربت د خدای بنده دغه وخت کې دعا قبلېږي لږه دعا وکړه خدای پاک ته زاري وکړه ووایه چې خدایه که په دې روژه کې زما نه څه غلطۍ شوي کوتاهي شوي الله راته یې معاف کړه دا ووایه که دروغ مې ویلي غیبت مې اورېدی چا مې کړي خدای غي مو بخښي ما مو بخښي دعا وکړې خو دعا قبلېدو وخت دی نو زما وروڼو که خیر انشاءالله چې مونږ به روژې به نیسئ صلات تسبیح هم کوئ که خیري روژه کې روزانه یو ځل کوئ ښه صلات تسبیح کوئ ذکر درود شریف تلاوت د قرآن شریف سورت اخلاص او حضور پاک فرمایي که څوک د سره داسې خبره وکړي چې تیزه خبرې د جګړې خبرې وایي انی صائم زما روژه ده ځه خپل کار کوه چې هلک جواب مو ورکوه ستا په دې فرشتې جواب ورکوي د بره خټ جانزیب لاله وفات شوي الله دې وبخي اخونډیري بالکل د قندارو باباجي وفات شوي مولانا نور محمد صاحب الله یې دواړه وبخي او باجانزیب دې الله وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او نور محمد صاحب مولوي صاحب خو زموږ د باباجي شاګرد و وړه دوره یې زموږ باباجي سره کړې وه او ډېر نیک انسان و ډېر نیک انسان و چې رښتیا خبرې الله دې وبخي او الله یې د آخرت لوړې درجې نصیب وګرځولې کړي او فیصل دې نارینه اولاد یې نشته دا زموږ د جمع ملګري له اخلاص نه دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورله نارینه اولاد ورکړي او بل یو ملګری دی نعمان بیمار دی الله دې روغ صحت ورکړي نور هم څه بعضې کسان وفات شوي زموږ په دې وډیګرام کې مغه میا صاحب وفات شوي وزیر شاه باچا الله دې وبخي دعا وکړئ څومره مردګان دي الله خدای ټول وبخي خدای چې څومره مړي شوي دي الله ټول وبخي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي خدای وارثانو له صبر ورکړي الله د رمضان دا روژه په موږ په خیر او عافیت تېره کړي الله په خوشحالۍ را باندې تېره کړي الله د صحیح روژو نیولو توفیق راکړي الله چې کوم بیماران دي هغه هم ورته الله جوړ کړي الله د رحم میاشت په موږ یې په رحمتونو تېره کړي الله د تلاوتونو د نیکو عملو توفیق پکې راکړي ډېر دوستان دي چې وستلي و ملیشیا ته هلته یې زما ډېر زیات خدمت وکړو ډېر قدر زما وکړو بیا به چې ته انشاءالله بله جمعه کې د هغې متعلق تفصیلات ووایم زما ډېر قدر وکړو ډېر عزت یې زما وکړو ټولو ته په شریکه دعا وکړئ چې الله تعالی وله خیرونه برکتونه خوشحالۍ ورکړي الله ټول دوستان د بیت الله حج له بوتلي الله ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک روضې له بوتلي الله ټولو له د حجونو توفیق او د عمرو توفیق نصیب کړي یا الله چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې په کورونو هسپتالونو کې روغ صحتونه ورکړي که څوک قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کړي الله ته زموږ نه راضي شي بعضې ملګري دي څه مالي مشکلاتو کې ګیر دی الله مالي مشکلات یې په خیر او په خوشحالو بدل کړي الہ العالمین تم د دواړو جهانو خیر نصیب کې او د دواړو جهانو د شرونو او د فتنو او فسادونو نه پروردګاره په امن کې وساتي
الہ العالمین چې د چا بچی نه اولاد ورکې که د چا نارینه اولاد نی پروردګاره نارینه اولاد ورکې الله د فتنګرو د فتنو نه مو ساتې یا الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتې الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتې الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتې الله د شریانو د شر نه مو ساتې الله د کبرجنو د کبر نه مو ساتې خدای د بد نظرو نه مو ساتې د فتنګرو د فتنو نه مو ساتې یا الله د ټولو مسلمانانو اتفاق نصیب کړي الله که زموږ په زړونو کې چا سره بغض حسدي کوم مسلمان سره خدای غم لري که د نورو خلکو موږ سره بغضونه حسدونه هم لري خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت یو بل سره مینې پیدا کړي زنانو ته هم دعا وکړي چې خدای پاکې په سرونو د حیا او د پردې ساتل نصیب کړي او له د هر قسمه فتنو آفات او مصیبتونو نه په امن او امان کې وساتي زموږ د جومات ته د ډېر لرې ځای او ځای بل ځای نه دوستان راځي الله د خیر او برکت او د خوشحالو زندګۍ نصیب وصلی الله تعالی علی خیر